د انسان د زندگی سی اکثر حصہ لکم چا سره تیریږي هغه د کور زنانا هغه د کور والا ده ځکه د انسان شپه او ورځ تعلق لخپلی زنانی سره وي نو لکم چا سره چې د انسان د زندگی اکثر حصہ تیریږي نو باید د هغه انسان سره ښه گزاره ښه اخلاق په ښه مینه محبت باندې انسان باید دا زندگی ورسره تیروي ځکه الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي وعاشروهن بالمعروف تاسو له خپلو زنانو سره ښه گزاره کوئ له هغو سره ښه سلوک کوئ او په بل ځای کې الله تعالی د زنانې او د سړي په مابینځ کې چې کوم تعلق دی کومه رابطه ده د هغه بیان کوي الله تعالی فرمایي هن لباس لکم وانتم لباس لهن تاسو د دوی جامې یاست او دوی ستاسو جامې دي تاسو د دوی عزت یاست او دوی بیا ستاسو عزت دي نو الله تعالی یو د بل د پاره جامه بللې ده یوې د بل عزت بللې ده نو لکم چا سره چې د انسان د زندگی تعلق زیات وي د هغه سره باید انسان ښه گزاره وکړي نو د انسان په زندگی هم په سکون باندې وي زندگی به هم ښه په مینه محبت باندې ښه په خوشحالي باندې تیریږي